کېږي ما د خپل پلار نه تپوس کړی و نو هغه وایي زما هم نه ده یاده چې دا کله جوړه شوې ده لکه زموږ د پلرونو دغه نه هم دا مخکې جوړه شوې ده دا ډېره پخوانۍ کم از کم یاره د 100 کالو نه یا د 200 نه خو به داسې 200 کاله یا 1.5 کاله داسې خو به کېږي نو دې خو پخوا به لکه ټول هر څه چې کوم دی نو په حجره کې کېده حجرې ته به راغونډېده خلک فیصلې او هر څه به په حجره کې کېدې او دې حجرې چې دی نو ډېر ادوار لیدلي دي لکه د پښتو زمانه بیا چې دی نو د باچا صاحب او د والي صاحب زمانه مختلف دغه زموږ باچا صاحب چې به راتلو دلته کې موضوع ته نو اول دلته زموږ یو جومات دی موږ ورته د بازرخیلو جومات وایو په هغې کې باچا صاحب له یوه په جومات کې کمره جوړه کړې وه نو په هغې کې به پاتې کېدو بیا یې ورله چې دا حجرې کې ورله یو سپیشل کمره وه تاسو به اوس کتلي د باچا صاحب دپاره نو چې باچا صاحب به راغی نو دلته کې په دې حجره کې به شپه وه د دیر نواب به راتلو د افغانستان باچایان راغلي دي زما پلار وی زما یاد دي چې د افغانستان باچا بچه سقه چې کله باچا و نو هغه راغلی او دلته کې شپې کړي دي نو ډېر خلک بل دا ده چې پخوا خو دا روډونه نه وو ګوټلې نه وي نو د افغانستان نه یا د دیر نه یا د باجوړ نه چې به خلک راتلو څوک به باباګانو له راتله څوک به د دې روس نه دا سامانونه هغه ګردنر چینکې او قالینونه او دا به د افغانستان نه راوړه نو دلته خو هوټلې نه وي نو دې حجرې ته به یې ځان شپې له رارسوو زمونږ هغه نیکونه وو یو کامران ملک و هغه زما مشر نیکه زما نیکه او یو رحمدل ملک و کشر نو هغه زمونږ کشر نیکه چې و رحمدل ملک هغه ډېر زیات سخي و دا څومره میلمانه چې به راتله نو دا به په دې کې دغه چیر روټۍ او کټ بستره دا به هر څه هغوی ته که څو ورځې به و نو دا به هغوی له مفت ورکول پخوا په حجرو کې دا رواج و په ټولو حجرو کې دغه شی و چې لکه هوټلې نه وي خو چې میلمه به راغی د هر چا حجرې ته چې به ورغی نو هغه به د چي ډوډۍ بندوبست کوو بل د چا چې څه مسلې وي تاڼه تحصیل خو په هغه زمانه کې داسې نه و نو د مسلو ټولې جرګې او فیصلې هغه به هم په دغې کې کېدې